تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. دنیا کې بیا رضا سړي الله مدد کوي، آخرت کې هم کوي. نو دې په دې غر لګیا دی د الله تعالی عبادت کوي. نو رب ذوالجلال ورته هلته کې د خوږو بو یو چینه پیدا کړه، هغې نه وبس کي یو مرغۍ وله خدای مقرره کړه. مرغۍ به روزانه راتله، چته نه به یې ډوډۍ راوړله یا نیمه یا روغه، او دته به یې مخې ته غورځوله، او لږه غوندې د خوراک څه میوه دانه به مرغۍ په مخوکه کې راوړله، دته به مخې ته غورځوله. سړی مطمئن دی چې دا خوږې اوبه هم میلاوېږي، او ډوډۍ هم دا مرغۍ خو ماله سهار هم راوړي او دا خو ماله ماښام هم راوړي. ډوډۍ خوري او لګیا یې د خدای پاک عبادت کوي. دا رهبانیت اوس هم په عیسایانو کې شته، اگر اوس برای نام دی، حقیقت کې نشته. خو هغه به باقاعده په سمسو کې اوسېدل او په جونګړو کې به اوسېدل، او دا د هغوی مذهب و. نه به یې واده کو، نه به یې ښځه کوله، نه به یې چا سره غم خادي کوله، نه تلې راغلی. ډېره موده لګیا دی، اوبه مسکي او مرغۍ ډوډۍ راوړي. یو ورځ مرغۍ ډوډۍ راونړه، الله هم ازمایش کوي. ډوډۍ راونړه، د باندې شپه ناره شوه، او خدایه مرغۍ خو نن رانله، نن خو یې ډوډۍ راونړه. نو د غر نه راکوش وګېمه چې دان له څه بندوبست وکړم. چې څنګه راکوشو، په یو دروازه باندې راته دی یو هندو کور و، هغه ته یې دروازه وډبوله. هغې خو پېژنده چې دا خو نیک سړی دی، په دا غر کې دیره دی، او د چا ډوډۍ هم نه خوري او د چا خوراک هم نه خوري. نو د هندو د کور نه یو څه ډوډۍ والا ورکړئ. دا ډوډۍ والا چې د ډوډۍ سینګ واخېستی، د هندو د کور هغه سپی ورپسې شو. سپی خو څوک نه پرېږدي که نه، غپه 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 د وی چې دا سپی خو مې خوري. نو د هغه ډوډۍ نه ټوپله را شکوله، ورته به یې غورځوله. سپي چې به هغه نوړی تېره کړه، بیا به د پسې منډه کړی، د به بله نوړی ور غورځوله. چې سپي به هغه نوړی تېره کړه، د پسې بیا به ور منډه کړی. خیر د هغه ډوډۍ ته ټوله سپي خلاصه کړه، اخره کې یو نوړی پاتې شوه. نو دا سړی دې سپي ته وایي حیا د کې نشته، خوښ حیا د کې نشته. مالک دې ډوډۍ راکړه، نو ادې رانه غونډه واخېسته. نو بې حیا دا یو نوړی خو راته پرې چې دا خو خورم که نه، ټوله مې در وغورځوله. بې حیا سپی ورته ګویا شو. سپی ورته وایي زه بې حیا یم که ته بې حیا، ما ته بې حیا وې، دا زما مالک دی او زه کور ته مخامخ ناست یم، او کله 2 ورځې 3 ورځې ماله ډوډۍ رانه کي، خو زه د در نه نه خوځم. دقه ځای ناست یم، ډوډۍ نی، بیا وله څوکۍ کوم، ټوله شپه وله غپ غپ کوم، څوکۍ وله کوم. او که ډوډۍ نه م راکوي، نو زه چېرته د بل در ته نیم تللی چې د بل کوڅې ته لاړ شم چې بس تا نه خفه شومه، او بس ته ډوډۍ نه راکې، او زه به اوس ځمه او د بل چا په در کې به ډوډۍ غواړم. دا چت اوسه پورې ما نه دی کړی. نارې تېرېږي په ما، لوږې تېرېږي په ما، خو ما دا دروازه نه ده پرېښې د بل چا دروازې له نیم تلی. او رښتیا خبره ده، 2 قسمه سپي، یو دا اردري غوندې سپي وي، څه ورته ویلې کېږي، کوټه سپي وي. هغه کوټه سپي او کوڅه ډب خو هر ځای منډې وایي. یو ساتلې سپي وي، نو ساتلې سپي د مالک د دروازې نه بل خوا چت هم نه دی. اب حقه مالک در ته به ناست دي، په درشل به خپې ایښودي، ډوډۍ نه راکوي، په ځمکې راته داسې راوغورځوي، او چې کومه ترې پرېوځي نو لته ورکړي نو ما ته یې راوغورځوي، په هغه ډوډۍ ګزاره کوم. او چې وږیم چې در بل در له نیم تللی، او بیا هم وله ټوله شپه غپ غپ کوم، څوکۍ وله کوم، او دروازې هم دلته ناست یم، څوک ورته بارۍ نه پرېږدم. نو زه خو دومره ما کې وفا شته، او تا له نن مرغۍ یو روټۍ راونړه یو، نو غون خدای دې پرېښو، نو د دشمن کور ته یې لاړې، نو سوال دې شروع کړ. اوس ته بې حیا او که زه بې حیا، خپل خدای دې پرېښو، ظالمه یو شپه ګزاره وکړه که نه، څه مرې څه، سبا هم ګزاره وکړه، بله ورځ هم ګزاره وکړه. نو که د لوږې مړ کېدې او بیا هم تلې، نو د دشمن کور ته هلکه ته خو ما وې بس یې که الله دې خوشحاله کړه. نو د دشمن بس خوشطبي مو سره وکړه، نو د دشمن کور ته زه د هندو کور ته بیا د خدای خوشطبي وسم، بس او ضرورت نشته، الله دې خوشحاله. نو د دشمن کور ته ځې، او د دشمن په کور کې بیا ډوډۍ غواړې، دې ته څه ویلې کېږي؟ استقامت نشته. ډوډۍ وي که نه، زه به ناست یم، ورته استقامت نشته. استقامت څه ته ویلې کېږي؟ چې کوم الله دې ومنه، هغه الله ته چې ته په کومو پوړو رسېږې، هغه پوړی به هم ټینګې وساتې، هغه به کلکې وساتې هغه پوړی،
او چې چت د الله د ربوبیت او د خدای چت په کومو ستنو ټینګ دی هغه ستنې به هم کلکې وساتئ هغه ستنې د نه کمزوري نشي ابه ټینګې وساتئ او تر کومې پورې به ټینګې ساتئ تر مرګه پورې دې ته استقامت وایي دې کې پوټی فرق نه راځي او دا صحابه کرامو کې د استقامت وجي رو در نه یو دا مړه دا مولیان او دا شیخان او دا سپینګیري او دا منځونه مړه بس خدای یادوه بس دا ډېره خبره ده له صفا کړه زر برته دا وایي له صفا که نه مونځ ته حاجت شته او نه روجې ته حاجت شته هلکه له څنګه صفا کم له پسې صفا کېږي اپریشن دلو کم او پر اګمالې دلو مګم له صفا که ګوره یو شاعرو د ایران بیدلی نومو هغه به شعرونه وي او زبردست شعرونه به وي نو د هغه اواز هم ناشنا و شعرونه هم ښه شته او د ایران نو په انډیا کې د هغه شعرونه پارسه خوښېدل به نو یو سړی د انډیا نه را روان شو هندستان نه یاره دا سړی خو ډېر ښه شته شعرونه وایي او ډېر مزېداره شعر وایي ډېر ښه شته د زړه د درد نه وایي دا ولم چې دا سړی به لا څنګه هغه خو دا خیال و چې د به 15 شپېته ګده شملی او ګیره به هم ښه مزېداره خشته ښکلې وي او خشته مزېدار انسان وي غریب د هندستان نه راغی ایران ته بیدل ته ځان راورسو مشهور شاعر و چې بیدل راووته ورته یې وکتل وی ته بیدلې وی یو اوهو وی ته د پیغمبر مبارک دومره صفتونه کې او نعتونه وی او ګیره دې خریلې ده ګیره یې خریلې وه برېت یې خریلو ته څنګه ځان ته عاشق وی او د پیغمبر مبارک عاشق خو دې ته وایي چې د هغه نقشه خو به جوړه کړي که نه نو ستا د پیغمبر نقشه بدي شي او ته لګیا او صفتونه او ځان نه دې دومره لوی شعر جوړ کړی او ته څه وایي عجیبه خبره کوي او ته وایي چې ریش را می خراشیم ولیکن دل مسلمان را نمی خراشیم وی ګیره خو خوریم خو د مسلمان زړه نه خریمه ګیره خو خوریم خو د مسلمان زړه نه خریم د زړه نه پاک یمه بل چاته ضرر نه رسومه اگه انڈیا والا ہوتا سو ہندوستانی وی غلط گفتی دل رسول اللہ را می خراشی غلط ہے دا پیغمبر زلو خرے دا پیغمبر پا زلو باندے چالا را کاگی نو نبا منس کئی نبا روجہ نیسی دا مدرسو با دشمنی دا پٹکی با دشمنی دا گیری با دشمنی علماء پس چه خلق خوزی کنزل با کئی او چتا ہوتا ہے وی علم سپین دے لده سپین نده لده پا غلو که دن گن که انخطه ده لده کم نه سپین ده که سپینو نو تا با سپینو تا تور نوه لده خیرن ده لده لنده تا با ده پیغمبر تا چه تا کم استنی رسیده لی دی اگه استنی بده نپری کوله ده پیغمبر مبارک نه چه کم شاخون را رسیده لی دی او پاگه که میوی دی میوی تا با اگه شاخون نپری کوله د پیغمبر د دین شاخونه خو پرې کې او د پیغمبر دین چې په کوم ستنو ولاړ دی استنې خو پرې کې او له سپین دی اله سپین نه دی اله تور دی زه نه ویم الله وایي اوس ته اله سپین دی الله څه وایي اوس به زه وګورم چې زه رښتیا ویم که الله رښتیا وایي الله وی کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون دا سړی چې د دین څومره خلاف کوي د ده په زړه باندې دې ګناهونو زنګ پیدا کړی او چې زړه باندې زنګ پیدا شي نو رښتیا وایي سپین به که تور به تور شو ختم الله علی قلوبهم الله وی په زړه مهر لګولی دی ما وعلى سمعهم پس غوګونو مې ورته مهر لګولی دی وعلى ابصارهم غشاوة او په سترګو د حق پردې لګېدلی دی صرف دنیا ورته ښکاري بل شی ورته نه ښکاري نو خلکو لم زړه توری جومات نه زړه توری مدرسې نه زړه توری ګیرې بد وی پټکي بد وی د پیغمبر د وارث بد وی ولې چې د ده د زړه نه د الله تعالی عظمت الله ته خو به د رسول رسی د رسول مبارک عظمت دا د زړه نه وځي نو په دې طریقه شیطان لګېدلی دی په دې طریقه دشمن لګېدلی دی ډایرکټ ما ته څوک نشي ویلی چې خدای نشته ډایرکټ ما ته څوک نشي ویلی چې رب نشته ډایرکټ دې مجلس کې مجال شته چې یو سړی پاسې وي چې خدای نشته رب نه منم پیغمبر نه منم والله چې سر کې جغه یم چې په یو مجلس کې دا خبره ونه کړي لیکن په دې نورو لارو به راتاویږي دا چت ډایرکټ نه روانوي دا ستن به علماتوي دا بل ستن به علماتوي نو اوس به څه کوو الله د دې مونږ ته علاج ښودلی دی
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا پدی دین به تر مرګ پورې ځان ټینګ ساتي. پام کوه چې دا دین دې د لاسه ونه خوېږي، ځان به ټینګ ساتي کلک. یو نیک سړی بره په غر ناستو د الله عبادت یې کو. پخوا دا رهبانیت و، یو سړی به په غر کې ناستو د الله تعالی عبادت پې کو، خدای به یادو، نه ښځه او نه بچي، دا به نه لرل. دی لګیا دی په دې غر باندې د الله عبادت کوي نو الله هم سړي سره مدد کوي.